ریا او شرک متعلق ان اخوف ما اتخوف على امتي الاشراك بالله چې د امت مبارک ز کم شینه یریګم هغه د چې یا به شرک وکي یا به ریا وکي په اعمال کې اما اني لست اقول د سینې چې یا بدون شمس ولا قمر ولا وسنه ضروري نه د چار سره به مسترګي ته سجدي لګي او ګمه کېله به سجدي لګي یا بوت لا یا ونی لا یا قبر لا حاضر تل شي اما اني لست اقول لګه د حاضر مخاطب ها کنه چې زه د نه متاسته چې هغه براه راست چې سجدي شروع کی غیر مخلوق ته سجدي شروع کی نه ولکن اعمالا لغیر الله اعمال وګي خو نه نیت پکې خراب وي خو به ویلاړی مسجد کې به ویلاړی قبله طرف ته به مخ وي او خو به ماشاءالله ترتیب برابرې جوړه به برابر غستول سپینه مزیدار به ځان جوړ کړي کورتا به برابرې خونیت به خراب شي بس دا په مسجد کې نسته خو دې ځل کې شرمند پلنی خو ستدل مې څنګه کیفیت کې ما خپلانه سرهونه په بلې دنیا کې او چرته لاړو بل ملک خو دې نیت دي چې او دې نه نیت خراب شو کنه مال لاړو شرک شو دا ضروري نه د سود لمخه مخ کینی شي وسو ته سجدي شروع کا دي تا شرکیل شي وشهوه خفيه یو شهوه خفيه بل شده خفي شهوت ته چې دا سړی تبکې کنه خفي غختنه شو کنه پټه غختنه ده زړه کې د تمنای کی یو حدیث ابن ماجه کی ګوره فبه قال حدثنا بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن قال حدثني عيسى بن المختار عن محمد بن ابي ليلى عن عطيه العوفي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو سعيد خدري صاحب دا روایت کړی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من يسمع الله به کم سړی دا غواړي چې په عمل کې شو کې شهرت وکي او بل سړی چې ځان نه خبره کی په دې باندې شما د سکار کړه ده چې قیامت ورځ به دا سړی خدای پاک د ټولو مخلوقاتو مخ کې شرمنده کوي چې تا ډیره ختله چې نون دی اوچت شي کنه لکه چې بوس اوچته یتنه غنم د نیو باسي د سید خبره بر کی الته د ټولې دنیا په مخ کې شرموي چې وګورای دا کس تا کنه چې نوم غټل د پاره او نوم ښکارا کول د پاره دا د خبره کولې تسمی څنګه کې خلک اسی بلګیا شو چې وچره بل روان مکنه یو غریب ملګر وزړه مې ولا خاپه شو بس صدقې کې مله یو بلیډر را واخستو اوس د دې چیشته ذکر کو خو پټه کی دا کنه اوس دې نه خامہ خانت کیږي ځکه هغه به چې ما سره د خلیر سخی ماشاءالله ډیر مخ کی دا خو ماشاءالله تاونه کس خو نشته ظاهر د صفات د شروع شي لاړې کنه دومره غونې د نه گاډي ولټیر څه تاو شي بس خراب شو خبره نه دې سدي ته تسمیه شي د ماغه غوای خشيان دیو کو بس شته ما ذکر کوا ځکه چې تاسو وساله تعالی خبر شو دا کنه اوس بل څوک په ما خبر والا تاسو پته شته او تا ته پر لیکلی شي شان اوس ولي خرابای رنگونی سره بده ارس ډیلیټ شي ومن یرا الله به پیغمبر اسلام فرمایي کبه کم کس غواړي کنه چې ځان وخای چې قیامت رضی به الله دا خای لکه یو سړی ځان خدای ډیر شاک ور سره کنه پډای بنې کین ډین چا پاک بنې شو سیو ګورای خلک یا خر بنې وګرځي سمره بیزتی خبره قیامت کې به دا خدای پاک خلکو ته خای چې دې ځان ډیر خود خو دې تاکات کې شتانه کني پیسې به ولا خرج کړي و ځان مشورتي د پاره خو دې عمل کې د مشوره نه شوره زین نه د لخیمه خبر بدنام شي